مر نیک سړی ته اولی وتی دو پلار ولا حلال مال ورکو حلال مال په اخرو الله تعالی د زمانی محدث جوړ کو نو د بچی په تربیت کې ګوره د ټولو نه ضروری سیزداري چې ګوره حرام په بچی ته نه راوړي حرام په بچی له نه ورکه حرام خو سکه یو سیز مشکوک دی او شک دی پکې هغه کوړه مراوړه بیا د سود پیسې او د رشوت پیسې او د حرامي پیسې او پردای پیسې افډیر لري خبره ده چې د دې تر دا ته کوړه راوړي په دې بچو یې اوخري دا بیا بچی مرادي او ستا سر د درد به جوړيږي بیا به ته تنګي او چې کله د حلال راوړو خیر د بنگلي ولا ما جوړاوه حلال ولا راوړه ستا قدر بکې عزت بدل کړي او تبه داسي چې خوشاله به چې شکر دی الله داسې ځامن را کړی دي چې زړه مې په بس مطمئن دی زړه مې ته آرام ملاويږي چې داسې ځامن مې دي خدای کې مين وجه سره حلال خوري ده او دیم نمبر صحیح تربیت ته الله چې دو انسانانو هم پیدا کیږي بچی د پریانو هم پیدا کیږي بچی د زناورو هم پیدا کیږي بچی د کافرانو هم پیدا کیږي د يهوديانو هم پیدا کیږي د نصرانيانو هم پیدا کیږي او دا خو سکه چې حشرات دي او کدا غرنګ مارغان دي او کو سمندر کې میان دي نو د هر چا بچی پیدا کیږي خو بچي هغه چې پاغه کې انسانيت وي دا دو مخلوق چې یو انسانان دي او یو فریان دي نو د دین د الله مطالبه را چې تاسو دنیا کې ټول خلق پیدا کړي دي دا غي نسل سیوا کیږي او د انسانانو نسل هم یو ترتیب یو نظام روان دي خو الله تکم بنده خوښ دی یعنی بچي هو د زناورو پیدا کیږي او د غرنګ د يهود او د کافرو هم پیدا کیږي او انسان بچي پیدا کول څه معنی نه لري کچری ته وای چې او زما بچي او شنو چې یو لوی افلاطون یما بلکې ستانه مطالبه د دې چې کم بچي الله تعالی درکو یعنی یو خودي کې دام دا چې بچي انسان په خپل خو هم نشي پیدا کولای بعضي لاران مين دي مون وګورو تاسو ته هم داغه پته وي چې الله دا نعمت د بچو ني ورکړي په ډاکټرانو په دمونو په هر څه کې او الله نعمت ني ورکړي نو ورکړي ولا د ظلم میوال نو ورکړي د خبره مقصد می دا ده چې الله بچي درکو نو د دې بچی نه به اوس هیره جوړي دا بچي به د زناورو په شان ته پرې دی نه کینې زناور خوم چې نور پیو لګي د خره ولاړه دا د خره بچي ولاړه دی او باغ نور لګي ناغم سیټ شي ګرمي ولا وشي چې اوګه شي ناغم د خوراک تکل شروع کی شین بوټي پسې ګرځي دا سي انسان هم د چې د اوګه کیږي د خوراک وړي کله ګرمي کیږي د په سیټ تکیږي یعنی دا شعور خو په زناورو کې هم شته چې دا باندې سخت راشي تکلیف محسوسي لوګه محسوسي او دومره عقل او شعور پکې شته چې د نور نه سیټ تکیږي نو یو پلار د دانو چې او زما بچي پیدا شو خوري اوس کی وا او دا غرنګ چې دنو وخت به تیریږي نور نه به سیټ تکیږي یعنی څنګه چې زناور کینو نه څه فائدہ شو فائدہ خو الګی دا چې الله تعالی دا بچي کم درکو چې ته دې بچي باندې مهنت وکي الله وی ته ورې صرف د ځان غم مکوا چې کم بچي مې درکړې دي د دغه غم کې ستا په نگرانۍ کو کستا خدو بیبي د هغه غم بم کې کستا کشران دي د هغه غم بم کې چې دا ټول پټول باندې د جهنم د اور نه بچو جنت تلاړ شي ندی او پلار ذمہ داری دا چې ګوره دې په خپل بچو صحیح تربیت کوي کدا بچي په هر شعبه کې دي کدا بچي په هر میدان کې دي چې دا بچي په صحیح مانو کې مسلمان دا د پلار ذمہ داری ده لمنه د ټولو نه ذمہ داری اول ذمہ داری دا چې بچي پیدا شونو کول نوم وتکیدا خیسته نوم وتکیدا دن بلا نمونه دی منگو تاسو تا یاد دی زمن پکلی کی دی د صحابو نمونه دی د پیغمبرانو نمونه دی نمنگ دا نوم نگدو منگلا نوے نوم پکار دی د فلمی اکترانو نوم پکار دی د ډرامو والا نوم پکار دی یعنی دا سی نوم بگورو چه دا آخی چه دنو بخچانی یخی و دا دی سو ضرورت تی
په دې باندې بلم ګیلې نه دي پکار چې یاره من کر خو پلان کې ماشوم وو تاولی زوی لکه خود نه موږ د صحابه دا حدیث چې وګورو نو هغه چې دنو بل صحابه دي صرف په پلار باندې په نسب باندې به پیژنې چې او د پلان کې چې دنو پلار دا او د پلان کې پلار دا ټول صحابه چې دغه نومونه اخی دي نو شریعت دا ته وایي چې د نوم په بنده کې اثر وي نوم چې بچی تقدیر خپل نوم وته کېده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړي هم دي راسي صحابه ته نومونه بدل کړي هم دي یو صحابي دی داغه حزن نوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتوی دا نوم دی بدل کړ حزن چې دنو سخت زړه ته ویل شي سعید ابن مسیب دغه په خاندان کې وو دغه په نسو کې وو هغه وی زماغه نیک نوم بدل نکو وې د نوم هغه اثرات زمون په خاندان کې اوسم را روان دي چې د بعضو خلکو زړونه پکې سم سخت یو پیر یو صحابي را روان دی رسول الله مبارک فرمایي هغه د سهل راغی سهل سانتیا ته وای اوس په الله سانتیا راولي نو د کلی نوم په ماشوم کې سوي دا اثر وي د عمر رضی الله تعالی عنہ دورو یو پلار راغی او عمر رضی الله تعالی عنہ په عدالت کې کیس جمع کو چې دا بچي ولګیدو دا زوی مې ولګیدو او زیو والا نو هغه سپایان ولېګل چې سړی راولي په پلار لا سوچت کړي دا پلار والے دي دا کم د حرکت کړي دي نو چې الله کرا وستو نو ډېر په بد حال دی ببر سره دی ګډوډ دی چې څنګه راغی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل کته څه ګډوډي مونږ او داس نه کې اخبوت دی وګوره چې د وینځلې وي او مستوي او دستوي او مونږ او داس نه پیژنم نو تاسو کې نوم دې سره او دا کس ته وایي زمانوم جعل دی جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي زمانوم جعل دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ پلار ته مخ راوړ او نو ستاسو لپاره بل نوم نو چې تل دل دی لدا ګونګټ نوم کې هو بل نوم نو بیا وته وی ګوروي دا پلار باندې غزار لیکل دي په دې پلار دی ولې غزار کړی دی هغه وایي دې پلار ماته څه خولي زه خو چې په خبرت پوه شي ما پوه مې راغلی ده یې به را لړانګ را کړی دی او ځنګل ته څاروي بوزم او ماښام راځم ځنګل ته څاروي بوزم او ماښام راځم نو مسته نه او دشته ما ته خو څه خولي نه دي دین راته نه دی خولی وی پلار دی ولې والی دی وی حضور وی دې پلار ماته ویلي دي چې کله دوه غویان یو بل سر په جنگ ورشي چې کم کمزوري لا کم ضروري نو دا ډنګ دی ضرور لرا بغوا په دې بازادي کې نیمه ته خولي وې زاګه شانته کومه کنډک موزما چې کله د سارو جنگ شي چې کم ضروري هغه باندې را باندې کما وی هغه سیټ تشي وې ما خام را لما او دې بیبي او د بابا می جنگو او زه ته دښکوا ما چې بابا بیبي می دا کمزوري دا پرېګی دا بیبي تم ما چې بابا بیبي خیر دې پرېګی دا خاوند دې ودي اخلاصي دل نه وې دې پلار ما ته خولو چې کم ضروري هغه پکې واخا انو ما صباړ او ډنګ چې کم دین وي دې پلار راو بغاو بس هغه ایله بالکل دې صحیح ولګیدو وې دا مې کړی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته غوسه شو وې استا کوي تاریخ خپل بچی ته دین نه دی خولې تاریخ خپل بچی ته پلار نه دی خولې تاریخ خپل بچی ته مشر نه دی خولې تاریخ خپل بچی ته اسلام نه دی خولې تاریخ خپل بچی ته مز نه دی خولې د دې تربیت نه دی کړې نو دې به خود تا وینو د چکلا یو پلار د خپل بچی صحیح تربیت وکي بیا به دا ماشوم پلار او خلق لري خبره دا ماشوم به د پلار مخ کې خبرم قدر نه کوي دا ماشوم په پلار ته داسې ګوریم نه انسان په دې ډېر زیات خپشي چې بعضی بچي دا وویني پلار ورته خبره وکي نو چونکې په پلار خو غزار کولی نشي نو یو غزار سره د خبرې سره بالکل نیغ نیغ ورته ګوري نیغ نیغ ورته ګوري بعضې ورته وایي پلار ته مخامخ باندې خبرې کوي ته نه پوهېږې ته کښېنه ته پکې چا کړی زه به دا کار داسې کوم زه ته تا کې زور یې نه ماله څه وکړه د هغې مین وجه دا وي چې د بچي په زړه کې د الله نه یره نه وي او د دې بچي په زړه کې د دې خپل پلار او مور قدر نه وي
ینه مخ تیر شي جمعه ویلو چې ګور دا پلار مور دا چې ژوند دي نو دا ستاسو لپاره یو نعمت دی قدر وکا خدمت وکا دعا واخلا او چې بیا وفات شي نو انسان لړ ارمان ورزي چې هاي افسوس کاش چې مور ژوند دی او پلار ژوند دی وي او ما دا کړی وي او ما دا کړی او زما دا لیدلې وي د چې کله رستو ارمانونه کینې دا غینه مخکې خدي چې د مور پلار قدر وکړه نو عمر رضی الله تعالی عنہ وت فرمای لن کیا دستا کمېنی تعالی پکارو چې تا دې بچی تا لومبه مور خولې او پلار دې وت خولې مشرق وت خولې اسلام دې وت خولې تا نه دې کړی تا ولډان ور کړی او بس کار کوا او شاباله سار دا مخام راځه نو بس خود بداسي کیږي او د کنن زمانه پلاران او ځوانان وګورو نو د بلوغت نه لګون ته کې مخ کې پدغه سلور بنځ شپږ وو اتو کالو پورې د پلار په کنټرول کې وی د مسجد ته هم رالیږي خو چې کله لګون ته کې معمولی بس دور شي په خو بعد لګون ته کې پوه شي چې د 12-13 سال شو نو بیا د پلار د کنټرول نه موز پلار نشي کنټرول کولی هغه ازان لا پلار شي بیا نو په کار داري چې د ماشومالینا خپل مور پلار یعنی علما وایي چې والدینو ته خواست چې دی بچی ته کم از کم دا 10 کاله د ردړم بني 12 کاله د ډیر ټیم ور کوي او دا غي مین وجدا د چې پلاران ټیم ور نکي مین دې ټیم ور نکي پلار په مزدوري کې وی چې دا بس کې کور بناسي هغه مزدوري لذي ما خام چې لدي ستړي وي مور ټول د کور کارونه کوي او بیا د نن زماني مور او پلار په د موبایل نه فارغيږي غي خپل ځان لا هغه کې ټیم ډیر لګي هغه به بچو ته څه ټیم ورکی یعنی لومړی مدرسه د بچی د پاره د مور غیګاره چې دا مور به د بچی ته ټیم ورکړي دا بچی ته روزانه چې دنو سحر او ماخام په سره چې دنو مذاکره کوي ای سبق هم یادې نن چې بچي خبر زکې نه غړم به کنزل زکې مور لار په دغه وخت کې داونه وي چې دا خلو ولو چې ته سوای بیا وته یا بابا ته کنزلو کاله پلان کې ته کنزلو کا نو بابا خو دوم د وسو سره ډیر مینه نه په خوشحالي وي دا بچي بیا وایا ولا بیا وایا هغه چې لیک شي هغه بیا هغه انټرنیشنل کنزل کې چې هغه په ډایرای کې نه ملويږي نو والدینو ته خاص دي چې د خپل بچو سره تربيت کوي چې کله د بچو تربيت کوي نو دا بچي به د دې مور او پلار د پاره د سترګو یخوالي وي دا مور او پلار به خوشاله وي چې شکر دې چې الله داسې نیک بچي راکړي دي چې زما قدر کوي زما د عزت خیال ساتي زما مخکې خبره خلره خبره ده زما دومره احترام او قدر کوي چې تربيت یونه کې نو سبا بیا مور او پلار سره ټکې د خپل بچونه او په تربيت کې علماء لیکلي دي د مور او پلار د پاره د ټولو نه ضروري سیز دا چې د مور او پلار به دی بچی ته ماډل جوړيږي څنګه چې کفنی یو سیز ایجاد کینو هغه مخې ته ماډل کی دی وي دا دایره او د دې پسې نور لګیاوي او هغه پسې نور جوړي وي دي تا ګوري هغه پسې نور خلک لګیا دي نور جوړي نو کوچاري پکور کې مور او پلار بچی ته ماډل جوړ نشو بچي به تربيت نه حاصلې بچي به لار غلط حاصلې بچي به کنزل زکې یعنی مثال بتا سول درکم پکور کې پلار دی پلار انټرنیشنل کنزل گئی اوس بچی د پاره د پلار ماډل لې چې دا بچي به د پلار ته ګوري د پلار نه سبق زکې او پلار هغه کنزل کوي خزیته لګیا دی مورته لګیا دی رورته لګیا دی بچوته لګیا دی کنزل کوي هر وخت کنزل کوي اوس په ایمان وای چې دا بچي به د پلار نه سبق حاصلې دا بچي به د پلار نه سبق حاصلې چې زما پلار نه ما سس دکړل پلار لګیا دی د بچو په مخ کې ماډل نه جوړيږي د بچو په مخ کې ګناه کوي د بچو په مخ کې د خپل مور پلار نه قدرې کوي دغه بے عزتی کوي د بچو په مخ کې جنگونه کوي جګړه کوي د بچو په مخ کې دروغ وایي د بچو په مخ کې حرام کوي او حرام خوري د بچو په مخ کې ګناه کوي بچي ورته ګوري ماشومان بچي ورته ګوري دا بچي به د مور پلار نه سزده کوي ځکه دا خو په کور کې پاتې کېږي شپه او ورځ سره تیری همدا بچي به خپل پلار ته ګوري
دا بچی به هم د خپل مور پلار ته ګوري چې دا پلار یې څه کوي، سبا له چې دا بچی په ښه بد پوهېږي دی په هغه شانتي کوي. او که چېرې مور او پلار دی د خپل بچو ته ماډل جوړ شو چې دا مور هم دا فیصله وکړي، پلار هم دا فیصله وکړي چې زما په کور کې زما ماشومان بچي دي، نو که زه د دوی مخکې دروغ وایم زما د دې بچو په زړه کې به دا خبره دننه شي چې دروغ خیر دی که وایه. که زه د دوی په مخکې حرام کومه دې بچو ته هم پته ولګېده چې بابا پیسې پلار پیسې حرامې راړي، د دې بچو ته زړه ته به دا خبره کوزه شي چې خیر دی که حرام کوه. که د دوی په مخ کې زه کوم هم ګناه کومه او زما دا بچي ما ته ګوري، نو زما د بچو تربیت کې کمی راځي، دا بچي به دې ته ګوري، دی به زما د سبق اخلي. نو د ټولو نه ضروري څیز ګورئ که چېرې یو والدین دا وایي چې زما بچي دې دیندار شي، زما بچي دې نیکان شي، نو هغه به د خپلو بچو مخې ته ماډل جوړ شي، د ګناه نه به ځان ساتي، د دروغو نه به ځان ساتي، د حرامو نه به ځان ساتي، د غیبت نه به ځان ساتي، د مشر د ناقدرۍ نه به ځان ساتي، د کنځلو نه به ځان ساتي، په صرف په دې نیت باندې چې زما دا کشر پل، زما دا کشر نسل، زما دا بچي ما ته ګوري، دی به زما نه څه سبق اخلي. صرف په دې بنیاد باندې زه د دې خبرو خیال ساتم چې زما بچي دینداره راشي، یو داسې نسل تیار شي چې هغه دیندار وي او هغه زه سبا له نه مړ یم او زما بچی زما دپاره دعا کوي او لاس یې اوچت کړي چې یا الله پلار ته مې بخښنه وکړي، یا الله بابا مې وبخي. نو مور او پلار بچو ته ماډل جوړېږي. او دویم نمبر علما لیکي که چېرې والدین دا غواړي چې زما بچی دی یو دیندار لوی شي، یو داسې انسان دی لوی شي چې دی زما د سترګو یخوالی وګرځي، زما قدر و عزت کوي، نو دی به د خپل بچي ته حلال مال راوړي، دی به د خپل بچي ته حلال راوړي. که چېرې حرام مال پلار کور ته راوړو، رسول الله مبارک فرمایي چې د کم بدن پرورش په حرام مال وشو د دغه بدن دپاره اور دی، بس جهنم دی. نو چې مونږ یې په حرامو رالوی کړو، حلال او حرام یې نه ګټو، جایز او ناجایز ته نه ګورو، خو بس پیسې دی او چې ډېرې کوله ډېرې کوله مستقل لګیا او د دې تمیز نه کوو. یاد وساتئ دا بچی به څه تربیت حاصل کړي، دا بچی به په کومه لار روان وي. عبدالله ابن مبارک یو لوی د زمانې محدث تیر شوی دی په 118 هجری کې، په 118 هجری کې د نوالی در 181 هجری پورې او 1000 استادانی دي، 1000 استادانی دي. بلا احادیث یاد کړی دي، د عبدالله ابن مبارک احادیث په بخاری شریف کې راغلي دي، خو د مخې ته یو پس منظر پروت و، پلار یې نوم مبارک دی او په ترکی کې د یو باغ د یو مالدار سړي نوکر دی، په باغ کې نوکر لګولی دی، مالی دی، د باغ خدمت کوي. نو څه وخت پس نیک سره مېلمانه رالل او ده ته وایي مبارکه ورشه یو خوږ انار راړه چې مېلمنو ته کېدم. نو ده یو انار راوشو کو نو کېښوده ورته، نو هغه تریو و، نو ورته وایي ورشه خوږ راړه، نو بل یې راړه نو هغه یې ورته کېښوده نو هغه تریو و. نو په درېیمه پیره ورته وایي چې په درېیمه پیره بل انار راړه و هغه هم تریو و. نو ده ته وایي عجیبه سړی، زه راته وایم چې خوږ وګوره ته ما نه تریو راوړې، زه راته وایم چې خوږ ګوره ته تریو راوړې. او ورته وایي مالکه زه تا نوکر په باغ په خدمت لګولی یم، د دې نوکر دې نه یم لګولی چې زه سهار راځم او هر انار سپینوم او خوږ او تریخ چک کومه. زه خو ستا په باغ کې خیانت نه کومه، ستا د باغ خدمت کومه، صرف واحد چې کول نه کومه. هغه په زړه خبره وخوړوي، دومره حد پورې تقوا چې زما باغ کې خدمت کوي او یو انار د نه ده سکلی چې ده ته خوږ او تریخ پته ولګي. نو څه وخت تېر شي یو څو ورځې ورته وي داسې کار دی، ته به زما د باغ خدمت ته کوې، ته به زما د کور خدمت کې، ما سره به کور کې پاتې کېږي، ته داسې انسان یې. اوږده واقعه ده، یو څو ورځې چې تېرې شوې، بعد مالداره سړی او نیک و، ډېر پریشانه ناست دی. ورته وایي ولې پریشانه یې؟ وایي غم مې دا دی زما کور کې زما لور ده، وایي ډېرې رشتې راځي، هر مور پلار وایي چې زه د خپله بچی چې ته یو ښه ځای کې ورکړم، وایي ډېرې رشتې راځي خو یوه چې داسې ځای وي چې زما لور خوشحاله وي. دې ورته دا خو اسان کار دی. ولې؟ وایي رسول الله فرمایلي دي چې کم کس ته لور خور ورکې نو مال ته مو ګوره، حسن ته مو ګوره، نسب ته مو ګوره، دیندارۍ ته وګوره. نو چې کومه رشته راځي هلک وګوره چې دینداره دی،
ولا ورکا نو چې دیندار ستا لور به هم خوشحاله ساتي هغه به هم خوشحاله ته به هم خوشحاله که دینداري پکې نه وي پیسې پکې ډېرې وي نو په پیسو څه کوي چې ستا لور خفه وي نو دی وایي بس ما له خو دې مسله حل کړه نو کور کې ښځې ته وایي داسې کار دی وایي زما دا لور ده او دې پسې رشتې راځي خو وایي دینداره ته ورکول غواړي وایي که ستا خوښه دا زمونږ په کور کې دا مبارک چې کوم نوکر دی وایي دا لور به ده ته ورکړم نو ښځې په ځان حل الله وستو نو ښه ته به لور نوکر ته ورکې د نن زمانې ښځې هم داسې کوي که چېرته رشته راشي د ده خو ځمکې نشته او د ده پیسې نشته او د ده کور نشته او د ده نوکري نشته او دی خو دوبۍ ته نه دی تللی او دی به څه کوي او د ده سټیټس ته وګوره او ما ته وګوره زما مالدارۍ ته وګوره او ده ته وګوره نو ښځه ورته وایي ته به دلې لور ورکړې خو نوکر دی نو ورته وایي ښځې نوکر دی نو مال به ورکړه نو مالداره به شي که نه زه مالک یم که نه لور له به هر څه ورکړم دی به مالداره شي خو دا یو خصوصیت پکې دی چې ګوره دی دینداره دی تقواداره دی زما لور به خوشحاله ساتي اوږده واقعه ده ورته وی مبارکه د لور د لدر کوم دی ورته وی نیکه زه خو ما سره شته نه ستا لور د مالداره کوره نه ده هر څه تا سره ډېر دي ما سره څه دي وایي زما لور به تا سره ګزاره کوي بس لور یې ورته ورکړله لور ته ښځې ته وایي څلوېښت ورځې به ته د پلار خوراک نه خوري پلار دې دینداره دی خو کیدی شي چېرته پکې مشکوک شي ځونه چېرته پکې حرام راغلی وي زه به مزدوري کوم او تاله به حلال مال راوړم صرف دې ټکي ته راځم دته دی ولګېده مبارک ولګېده څلوېښت ورځې د نیک نه پټه مزدوري کوله حلالې پیسې به یې راوړې چې د هغه وخت سره هر څومره وي په هغې به یې خوراک راوړه او ښځې ته به یې ورکولې دا خوره د پلار خوراک به نه خوري څلوېښت ورځې پس به وي کور ته راځم مخکې به نه راځم چې څلوېښت ورځې تېرې شوې نو کور ته راغی وایي ښځې ته به خفه یې چې زه ناوې ومه او ته تللی وې څلوېښت ورځې پس رالې وایي زه صرف په دې بنیاد راغلی وم چې ستا د پلار کم خوراک کړی دی چې د هغې اثرات ختم شي څلوېښت ورځې پس راغی کور ته او ښځې ته وایي زما نیت دا دی چې په تا مې حلال خوراک وکړو مې چې الله موږ له یو بچی راکړي چې زه پې احادیث د رسول الله زده کړم نو الله وله زوی ورکړه چې د هغې نوم کې خود عبدالله چې را لوی شو بیا د پلار مال هم ډېرو بادشاه سړی چې مړ شو ټول هر څه ده ته پاتې شو نو هغه څه وکړه لاړه پیسې واخېستې او علم یې زده کړو د 1000 استادانو نه احادیث زده کړو د نن زمانې خو کتابونه ډک دي هغه وخت کتابونه نه اوس ګرځېده به یو حدیث پسې افغانستان او یمن او مصر او چرته او هلته نه چې راغې د هارون الرشید بادشاه زمانه او بیا په لکونو شاګردانو یو پیره په کور کې هارون رشید ناست دی او دی خوا د اندریش یې وکړو نو شاګردانو وی الحمدلله نو بادشاه ښځه ویرېده چې څه چلو شو نو هغه وایي دا دلته کې استاد دی عبدالله ابن مبارک دی وایي د هغه په اندریش شو شاګردانو الحمدلله وایي هغه ورته تم ځان ته بادشاه وایي بادشاه خو دا دی خلک ورسره دومره د زړه نه مینه کوي علما لیکي وایي دومره نیک سړی ته ولې ووتېدو پلار ولا حلال مال ورکړو حلال مال په اخرو الله تعالی د زماني محدث جوړ کو نو د بچی په تربیت کې ګوره د ټولو نه ضروری سیز داري چې ګوره حرام به بچی ته نه راوړي حرام به بچی له نه ورکې حرام خو سکه یو سیز مشکوک دی او شک دی پکې هغه هم کوړه مراوړه بیا د سود پیسې او د رشوت پیسې او د حرامي پیسې او پردای پیسې اخ ډېر لري خبره ده چې د دې تر دا ته کوړه راوړي په دې بچو یې اخري دا به بیا بچی به راځي او ستا سر د درد به جوړېږي بیا به ته تنګې او چې کله د حلال راوړو خیر د بنګلې ولا مه جوړوه حلال ولا راوړه ستا قدر به کوي عزت به دله کوي او ته به داسې چې خوشحاله به چې شکر دی الله داسې زامن را کړي دي چې زړه مې پې بس مطمئن دی زړه مې ته مې آرام میلاویږي چې داسې زامن مې دي خو د هغې کې مین وجه سره حلال خوري ده او دویم نمبر صحیح تربیت دی الله دې عمل کړو